دوی چې دوه هلکانو دوی په څه خبره تره باندې وران شولو او بیا اچانک یو لک فایر وکړلو فایرنګ په نتیجه کې دا کس ولګېدلو. موبایل راکړه وایي چې یاره زه دوکان نه بسکټ اخلم او بس دا راوړم بس. جنگ پکې دي سمداس نو شوی بس ماتی پیسې راکړه ما ورته یې مې لاده چې دله درکړم به ځان سره مې تماچه راواغېسته دلته مې دغه ته راوست. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم کیسر خان تاسو ګورئ کرائم کہانی. ګرانو مرګرو په 21 اکتوبر باندې د امتیاز سٹور شاته په پټو کې یو لاش ملو شوی. بیا دا هغه لاش شناخت شوی هغه الګ چې کوم هغه د میټرک سټوډنټ وو. کیس د 10 ورځې انټریس روانو دی حواله سره پولیس کاروایی کړې دا او کیس ټریس کړې دی ملزمي نیولې دی. د پولیس وینا دا چې صرف 60,000 روپو په تنازع باندې د ملزم لګی شوی د خپل مرګره وجلو. د دې ملزم خبره د مقتول د رو پلار خبره د پولیس چې څنګه انویسټیګیشن او کوسینګ کیس ټریس کو د ارسه بتاوس تخایو راځي موږ سره. डी एस पी پیشتخر عمر خان افریدی نه به تپوس کوو چې په 21 اکتوبر باندې د امتیاز سٹور شاته کم لاش ملو شوی د هغې شناخت څنګه شوی بیا ملزم باندې داویداري څنګه وشو د ملزم گرفتاری څنګه وشو. بسم الله الرحمن الرحیم. کیسر خان یو جهان مننه. دا 21 اکتوبر واقعه ده. امتیاز مارټ شاته دلته د فصل پټی دی هغه پټو کې اطلاع داسې ملو شو چې یو قتل شده لاش پروت دی. اطلاع په پیش نظر فورن پولیس ټیم موقع ته ورسو. محکم چې کله انویسټیګیټ کړه نو الته دا مقدس و چې دلته مشتقربانی او جنگ جګړه شوې ده او چې کوم د علاقې نه موږ ته داسې لوکل انټيليجنس په تر باندې موږ ته خبره تر رول سره نو هغه داسې ویل کېدو چې دوه هلکانو دوی په خبره تر باندې وران شولو او بیا اچانک یو لک فایر وکړلو فایرنګ په نتیجه کې دا کس ولګېدلو. طبي امداد یې راکړو لاره کې هغه بیا دغه شولو مړ شولو. پولیس ټوله دغه انویسټیګیټ کړه کرایم سین او کرایم سین موږ ته صرف 2 خوله د 30 بور ملو شلو. معلومات مو کول ابتدا کې خدا لاس شناخت نه کېدو دغه په کې ډیډ باډي نه موږ یو پرچه ریکور کا پرچه کې د ډاکټر یو ریفرنس واغ ډاکټر سره بیا رابطه وشوله بعد کې بیا پته ولګېده چې دا کس د فلاني ایریا د لوهکینو سره رابطه وشو هغه رااله د لاس شناخت وشلو او قانون شناخت په وسیم بنو باندې وشلو. کم ځای وسیم د بډبیری سپن اوسیدونکو دی او هغه نو بیا پراپر دغه د والد سره په مدیریت کې مې اف آی آر لاش کړلو. ابتدا کې دا کیس موږ ته ډیر زیات سخت داسې و چې نور موږ ته شواهد وغیرہ نو ځکه چې دا الک د یو ریګولر د موبایل یوزر هم نو د به ریګولر موبایل نه یوز کولو د لسم جمعات سټوډنټ و پکې والد صاحب سره رابطه وکړه چې د نن موبایل استعمال کړی دی او 2:30 بجې مال موبایل لا کړلو او بیا د کور نه وته دی. موږ د کور مومنت داسې مد نظر وساتلو بیا د چرته لاړلو د اوټک بیټک معلومات مو داسې وکړو نو ویل کېدل داسې چې شکیل نوم یو کس دی هغه سره د ناسته پاسته ده او د روزګار لپاره د حسب استطاعت د یو 50,000 روپۍ هم ورکړي ولا شکیل سی ډي آر مو رو وستلو د پیسې چې کوم دا وسیم ورکړي دا وسیم مقتول ولا ورکړي بیا دغه سی ډي آر مو رو وستلو د شکیل سی ډي آر مو رو وستلو شکیل التو د ناسته په انډستریل سټیټ کې د اصلي کاریګر دی په اصلي کارخانه کې دی موجودو لاړلو بیا سی سی ټي وي کیمرا هم چک کړو سی سی ټي وي کیمرا چې کله چک کړی شو دا زموږ مقتول دا راغلی په دغه ټایم سره او د سره ناسته هغه فوټیج مو ترلاسه کړل دغه فوټیج په مدد سره موږ مخکې بیا رالولو دوی بیا التنا کارخانه نه دور روتل او په طرف دا چې کوم ځکه وقوه دلته روان شولو. سی ډي آر مو بیا رو وسلو خدا الک په 22 تاریخ باندې دغه نمبر آف کړلو دغه ایمی سرچ بل لالو پکې بل نمبر د استعمال شو ډېر خيار دغه کله یو ځای کله بل ځای مستقل ټکانې نه د کوله مومنت مختلف ځایونو کې دي ساتلو نو داسې اطلاع بیا ملو شو چې کوم کاکړ ملزم دی شکیل په فلاني ځای کې موجود دی اطلاع په پیسې نظر مو ریټ مو کړلو الته هغه مو گرفتار کړلو. ملزم چې کوم دی هغه سوي چې دا وجه سوي چې ولې مې دا سړی قتل کړی ملزم وینا دا چې دا زما جوړ گاونډي د مال یو 60,000 روپۍ راکړي و 60,000 روپۍ داسې چې ما بدل بیا محور کیس ورغولو 1500 2000 دام ورغولو پیسې مانه لګیدلې او نور زما وځ دسنو د برنه پیسو مطالبه کوله چې مال خپل پیسې ورکه چې ګټه مرافن راکې نو مال خپل پیسې واپس راکا هغه پیسې ما سره وینا نو ما د په دغه رضا باندې کړ چې رضا پیشتخره لوړو یو تماچا دا پکړای وړو دا مور روان خو دغه ځله راوستلو
او ما نه مخکې دی چې کله دې ما نه مخکې نو ما بولټ واله دوه کتل چې دغه ما بولټ واله نو بس ما ته لاس راواچلو مشتګریبانی شروع شوله په دغه دوران کې ما فایر په کلو امید وړه وشت څه کار روزګار د باره د 60000 روپیا ورکړي د الګ به تماچو کار کولو او ورسره بیا به د موبایل به اخستو نو د الګ لویل چې کته داسې کار ژوند سکه نو زما د 50-60 روپیا دام پکې استعمالوه او چې څه ګټه راځي نو به مال راکې بیا ملزم څه ویلي دي چې کله ما د مرګره قتل کو بیا دې تلې چرته ملزم چې کله مې دا وکړو جوخته د دغه د سخر کور دی ترو کور دی د چپلم پاتې نو الته ویلاړم ما ځان سټ را سټ کولو او چپلې مې راواخستلې نور کور نه او الته بیا تماچا ترو کور کې خو تماچا کې خو او دی واپس ما کارخانه لاړو کوم کارخانه چې دی روان شوی الته د کپڑے چینج کړي او دی لاړو بیا وته د بیا د موقع تر راغلی دی دا غینه پس یاد دا خو د مرګره او چاته خو پته نه ودی د مقتول فیملی لوي تللی دی مړی نه مقتول فیملی لا دی نه تل دا نور لواهکین پلار شلو نورونه شو پاره کې تدفین جنازه کې شرکت کړي دي خو دې الګ سره ویره ود دغه نو کده د کور نه معلومات خلو چې یاره سو شو په چا داویداری او دغه نه کړنو بیا ورځ بدري ورته بعد پته ولګي چې یاره پولیس ما پسې لګیا دي ګرځي او دې کوم دا یو ملزمو کده نور څوک ځان سره خولي دا تماچا د چاوه دا ملزم دا یو ملزم واردات یو کس کړي تماچا د خپل وا رانو مرګرو د مقتول وسیم د پلار نه به تاسو کو چې د کم د کس د زوی په قتل کې ملوث دی شکیل دا دې څنګه پیژندو دا خو مو کلیوال دی کلیم دی او دغه سړی نه 50000 روپیا اخیستي او داسې نورو کسانو نه و دا موزبین لند ور سره مو سره ولاکه پیژندل دی او بس دا معلومات یې نږدې کور یې راشته دا په کوم ورځ چې دې قتل شو استاد وې تا ته کور کې څه ویلی او اخیری ځل تاسو سره کله ملو شوی او څه چرته زم مال اخیری موبایل راک او چې یاره زه دکان نه بسکټ اخلم او بس دا راوړم بس 500 روپیا را نه واغشته وته بس بیا پاتاونه لګ بیا څه شو دا غینه پس تاسو ته پته څنګه ولګی نه باجی دا وراره ته مې اطلاع شوی او بس بیا ما ته 12 بجې وګرځه تانه لراغل لاش پروت چې لاش پروت بیا تا داوا ما پچاو نه کړ نه نه بس هغه مې امانتي هغه مې دا چې کوم شکیل دی دا تاسو د علاقې دی تاسو بلیدو کتو وونده خو ما نه یې لیدلی ما نه پیژند دې سره به او بس دې نه 50000 روپیا اخیستي تاسو زوی چې کومې پیسې ورکړې وې د دې تا ته پته وه واه خو ما ته چې دا پیسې ته واپس کا دا ګڼ کاپ ته او نور چا راته ویلو خو دا سړی مو نه پیژنده په دا پیسې بیا واپس ته راغه وغوښتې ستا زوی څه کار کوو دا سکول وای کم کلاس کې لسم او ته خپله څه کار کوې زه سرکاري نوکر او دا ستا مشر زوی نور زامن دي شته څلور نورم دي کله چې دی لیټ را لیټ شو تاسو بیا چېرته چک کړی و چې موبایل یا څه ملګرو سره نه بیا مې نه کله چې دا ستا زوی قتل شو دا شکیل د هغې نه پس په علاقې کې تاسو چا لیدلی دی نه بیا چا نه لیدل او بس ورک شوی دواله د دوی فیملی یا څوک خلک راغلی ورور یې هم راغلی خو پته نه ولګېده دا کوم زوی چې ستا 50000 روپۍ ورکړې وې دا تا ورکړې وې که د خپله ځان له څه کار روزګار کړی زوی مې ورکړې وې ګډان به یې ساتل هغه به یې غټولو بیا به یې خرڅول د وسیم د قتل په الزام کې چې کم ملزم دی شکیل د هغه سره به خبرې کوو چې دا وسیم د څنګه پیژندو دا کوم هلک چې مړ دی وسیم دا ستاسو دا زما ملګری و د کم وخت نه یاره دا 4-5 میاشتې به کېږي جنګ جګړه پسو شوه جنګ جګړه د پیسو مطالبه م چې هغه تاله د روزګار دپاره 50000 روپۍ درکړې وې بیا د نه غوښتې تا سره نه وې بیا تا مړ کو جی ما نه غوښتې ما سره پیسې نه وې بس ما مړ تا چې د روزګار دپاره د نه کمې 50000 روپۍ اخیستې وې تا نه بیا چېرته ولګېدې په څه د نه ولګېدې هغه ما نه په روزګار کې ورسه مې قرضدار کې ورکړې بس د څه په څه وجې نه قرضدارې شوې وې همداسې استاد صاحب قرضدارې شوی یم بس نه پیسې دې چېرته خرڅ کړې وې بیمار وې جامې دې پې اخیستې وې چا له دې ورکړې وې نه جی بس قرضدار یم قرضدار کې مې ورکړې وې څه کار کې زه تماچو دلته وسیم ته تاسو وې چې دا پیسې راکړه دې باندې بدله څه روزګار کوم دې باندې به زه کاروبار کوم زه به تاله 1500 روپۍ هفته در کوم څه کاروبار وکړې کوم زه به پې باندې تماچه سامانونه اخلم خرڅوم او جی نو بیا پیسې څه شوې پیسې ما نه ولګېدې بس بیا مې پیسې لنډولې نه شوې او جی نو د سره بیا څو پیرې دې نه پهله جنګ شوی نه بس همدا یوه پیره وه څه وشو جنګ څنګه جنګ پکې دي سمداسې نور شوی بس ما ته پیسې راکړه ما ورته مې راځه چې دله درکړم به ځان سره مې تماچه راواغېسته دلته مې دغه ته راوست
دغه په څه باندې راوستو دلته کې مې د کرۍ په بانه باندې راوستو. څنګه کوي ما ورته مې راځه تماچه په کرۍ باندې وړم. ها او جی دغه ته چراله بیا سو شو کې سو کنه دلته چې راغه ما بس بیا مې ورته مې لره مال دا په کرۍ باندې مې دا تماچه وړو بچ دلته کې مې څنګه سیټ تا کو بس تماچه مې باندې راوښتم داسې مې په ډزو کو هغه را سره لاس واچول. ها او جی سوړه زی دیشته 3 ډزه کم زی دی وشته سیبه بس دا لاندې لګېدل خو نشته راته اوس معلومات چې په کوم ځای باندې نه لګېدل. تاسو تا چې تماچه رو باسلا او لاس در سره واچو نو تماچه در دغه دوران وانه غشته شو نه جی نه تماچه را نه وانه غسته. ها او جی هغه لډس چل ورته یره بس سو وایو سیب چې تاسو ټیم د سره لاس واچو تا په ډزو کو او دی وشتو بیا څه چلو شو هغه نه پس بس هغې نه پس باندې ما باندې پولیس والا بیا ډزې وکړي همداسې په دغه باندې خو هغې له زه په لاس باندې ورانغم دته وتښتېدم منډه مې کړه. چرته لاړې بیا بیا زه لاړم د ترور دی کور مې ولته هغې له لاړم هغې نه مې چپلې مپلې مې نه وې خپو کې بس هغه مې راواغستې و ډایرکټ لاړم بیا کارخانې له. بیا د کار کولو دا دونه ورځې دا دونه ورځې بیا ما کار کولو چې نو ته یریدې نه چې مطلب سړی مې مړ کړی دی چاته و پته ولګي بس ویرېدم خو صاحب ها ویرېدم خو. ها او جی چاته پته و چې تا دا لک مړ کړی دی یره بس په دغه ټایم دوران کې چالم پته نه وه. ته چې کله کور ته لاړې یا کارخانې ته لاړې ستا په مخ باندې داسې سیاره نه ښکارېده چې څوک در باندې پوه شوی وي یا تله یېرېدلې وي نه جی بس داسې رانه څوک دغه نو دکان کې رانه تپوس وکړو ما تی خیر دی مې الله خیر دی مې بې سوره یم وایي صحیح ده. او کومه تماچه ما دې قتل کو د چا وه هغه زما خپله تماچه وه چې دې قتل وکړو نو د ځان سره وړې وه که پرېښې دی نه جی بس هغه مې هماغه ځای کې دی نه لږ شاته لاړ شه په ټوکې مې بس همالته مې لړه کړه. جوړه کړې د دې دپاره وه نه جی نه ده لپاره مې نه وه جوړه کړې. او جی نو ده تا سره بد څه کړي وه هغه بد لګیات که چې تا پې دې ویشته هېڅ بد یې را سره نه و کړي بس صاحب بد یې را سره دا کړي و چې پیسې راله را کړي نه چې پیسې در کړې دی سره بد کړي دی را سره بد کړي. او جی نه دا پیسې تاله واپس کول نه و پکار ما له واپس کول په کار وکړو بس نو اسې د دې حال ډزو که تا ته د سوال منت کړی وې نو ټیم یې نه و در کړی نه جی بس نه جی ټایم اسې حال یې بس صرف ډزو بس که بل څه حال یې و نه جی بل سهل بیا مو ولې نه خو بس بیا وروسته سوچ کړی و چې دا کار مې نه و کړی بل څه سوچ دې کړی بس صاحب دا سوچ مې کړ چې اوس په څه کوم بس دا به څه کېږي بس. او جی کله چې دې ته دا پیسې هم در کړې وې څو میاشتو نه ته وې زما دوست مو کله دې پرې ډزو کو بیا کله خفګان کله دله درلو چې ما خو غلط کار وکړو تر اوس ساعته پورې مې صاحب خفګان دی. او چې بس ما ظلم کړی دی صاحب. او کله چې تا دا وسیم مړ کو بیا د دې فیملی لته چرته تللی وي یا قبر له ورغلی یا دعا له دې له ورغلی چرته نه جی نه مې ورغلی بس. او تا واده کړی دی او جی څو بچي دي شپږ. ګرانو مرګرو د ټولي دنیا کار یو بل سره په تعاون او مدد روان دی. اعتبار یو بل سره د تعلق بنیاد وي خو کله کله داسې واقعات ټوله معاشره کې یو بل بې اعتباره کی خو تمه به د ښې ساتو. الله دې په موږ رحم وکړي.